الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من توشد مات من شدي من تنشدمت جان شدي تاكس لغو يدبات أزين من دي قرمتو دي قريب درود شريف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى ددی چمی بیانم زمائی زانو دمخ کی چمی د بیان یو کړیو د والدین موضوع باندې یو حصہ بیان شویو دا د هغه بیان دومره حصہ اوس د دې سره سره چې الله فرمایي وقل لهما
كريما او بندا مور فلار تبخ کل یا خبر کڑے جمیلا کل یا خائست خبری بمور فلار تکڑے د شفقت نڈکی خبری بمور فلار تکڑے دا ادب نڈکی خبری بمور فلار تکڑے دا سی خبری بمور فلار تکڑے چه دا مور فلار دی یقین راشه چه واقعی زمود دی اولاد زرنو کی زمون محبت شتا دا دی خپلیو خبرو سر سر قرآن کریم فرمائی چه دا مور پلار ولاندی با عاجز کڑے عاجزی به هم کړي تکبر به نه کړي خبرې به هم ورته ښکلي کړي ادب والا الفاظ به ورته استعمالوي داسې به وایي چې یا ابا یا امی او زما فلارا او زما موری حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دی باوجود چھ فلار یا مشرک کو کنا بتراشو لیکن فلار تے سنگت ادب والا الفاظ راوڑو بار بار یا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي وزما فلاره لار یا مشرک د بیام ابراہیم علیہ السلام بار بار ورته وای چې یا ابتی او زما فلار د شیطان عبادت مکړه د بوتانو عبادت مکړه د بوتانو عبادت کول لر حقیقت د شیطان عبادت کنه شیطان چې د دغه لوی مهربان ذات نافرمان ده یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا او فلار مال خدای علم را کړی ده زه پیغمبر جوړ کړی ما تا سره علم وحی نشته کنه ته زما تابعداري وکړه تا ته بس سیده لار در وښیما د دې باوجود چې فلار یې مشرک کنه بیا هم ابراهیم علیہ السلام د ادب الفاظ ورته استعمالوي یا ابتی او زما فلار نو مور فلار ته بدا الفاظ راوړي چې یا ابتا یا امی او زما فلارا او زما موری چې دا ورته وایي چې او زما فلارا او زما موری د مور فلاره به خوشحاله شي چې دا ګوره ما مور شمیري دا ګوره ما فلار شمیري که ادب یې ونه ساتې خدمت یې ونه کړې داسې ورځ به راشي چې ته به وایې چې یا ابا
ابا بکور کی نوی کور بخالی وی ابا بد خاور لاندې پروت وی داسې ورځ براشي چې ته به ناره کړې کور ته به راشې چې او مورې او ادې به کور کې نه وي مور به دې کور کې نه وي هغه به د خاورو نه لاندې تللی وي که نه او چې ته کور ته راشې ته ناره ولګوې چې او مورې او ادې درته وایي که نه چې بچی قربان لار درته وایي چې بچی قربان داسې ورځ به راشي چې همدغه خپل کور کې به د ابا نارې لګوې د مور نارې به وهې څوک به جواب نه درکوي که نه ابا به هم درنه تلی وي مور به هم درنه تلی وي که نه رحمان بابا فرمایي چې ته په دواړو شونډو ښکلوالی پلار به ستا په شونډو شونډې کېښودې چې ته وړوکی وې ښکلولی بې مور به ځان ته داسې ونیوې مور به ستا په شونډو خوله کېښوده خپل بې کړې چې ته په دواړو شونډو ښکلوالی ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان چې همیشه په قربان بلالی چې همیشه په قربان بلالی اوس دې غږ در باندې وکړې چې قربان داسې ورځ به راشي ډېرې چغې به ووایې چې یا ابا او پلاره یا امي او مورې نه به د ابا اواز وي کور کې نه به د ادې اواز وي دواړه به درنه تللي وي که نه اوس یې لا ژوند کې خدمت وکړه که نه قرآن کریم فرمایي چې د دې باوجود چې وقل لهما قولا کریما مور فلار ته خو به خپلې خبرې کړې که نه ادب والا لیکن د دې باوجود د مور فلار وړاندې به ډېر په عاجزي باندې ګرځې په عاجزي به کښېنې په عاجزي باندې به پاسېږې چې مور فلار دا محسوسه نه کړې چې زما دې زوی زما دې لور کې تکبر ده که دا محسوسه کړه چې دا زوی مې دا لور مې په ما باندې تکبر کړې که نه زړه ته صدمه ورسېده ته لاړې تباه برباد شوې دوزخ یې درنه جوړ شو واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قرآن کریم فرمائی واخفض لهما جناح الذل د مور فلار باندې د شفقت دا وزر داسې خورې کړه د عاجزي انداز کې که نه د شفقت او مهرباني په انداز کې اوس د انسان خو وزرې نشته وزرې خو د مارغانو وي قرآن کریم وایي واخفض لهما جناح وزر ورته وایي پر ورته وایي
لیکن قرآن کریم زمونږ د دې لاسونو زمونږ د دې بازوګانو تشبیه قرآن کریم د مارغه د وزر سره ورکړی هر مارغه داسې ده چې هغه کې شفقت وي په خپل اولاد باندې خاص کر چې مونږ ته نږدې مارغه د هغه چرګه ده که تاسو کتلي د چرګې تقریبا 15-20 بچی وي چرګه د کور نه بهر ډیران ته بچی راوباسي د قرآن دی الفاظو ته ګوره چرګه ډیران باندې خپې وهي مخوکه وهي بچی ورپسې دا خپله ژبه کې چون 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 دوی سره خبرې کړي د دې خوراک د څرېدو هغه چل ورښيي و چرګه په دې یو وخت کې چرګه 3 ډپټیانې کړي خپل هم ځان مړوي د ډیران کې بچیم مړوي چل د څرېدو ورښيي او د دشمن چوکیداري هم کړي چې دشمن بچی رانه یونیسي چرته ټپوس رانشي کارغه رانشي چل رانشي 3 ډپټیانې بچی خو کم عقل دي واړه واړه دي خپل دشمن نه پیژني که تاسو خیال کړئ بس بچی لګیا وي چون 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 بره نه ګوري چرګه یو ځل داسې بره ګوري اچانک چل را روان ده ټفوس را روان ده چرګه پوه شوه چې دا خو دشمن راغی بچی رانه یوسي اچانک د ایدی د امبولنس پشان خطرناکه ګیرټۍ بجاو بچی ویریږي پرو ټول مور ته رامنډي چې مور ته رامنډې کړي چرګه وزري ورته خواري کړي واخفض لهما جناح ذل د شفقت وزري دا چې ورته خواري کړي بچی ټول شل بچی دي ټول په دې وزرو کې پټ چې بچی شرارتي د وزر د بڼو نه یا وروسته د لکۍ د بڼو نه سر راوباسي چرګه ټونګه ورکړي سر دننه کړه دشمن دی راغلی په ځان باندې نه اوس قرآن کریم زمونږ د دې لاسونو زمونږ د دې بازوګانو تشبیه د چرګې د مارغه د وزرو سره ور واخفض لهما جناح ذل من الرحمة او انسان د مور فلار وړاندې د شفقت وزري داسې خورې کړه مطلب د آیات دا ده چې د مور فلار وړاندې ډېر په عاجزي سره ګرځه ډېر په عاجزي سره کښېنه خبردار چې په مور فلار باندې چرته تکبر ونه کړې که نه د مور فلار باندې ځان داسې ګڼه لکه خاورې وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات جناب رسول الله فرمایل او صحابه جنت چکم دا اغا دا مور فلار دا دیخ بولان دا
زما وستا لپاره جنت چې کوم ده هغه بل ځای نشته هغه د مور پلار د دې خپو لاندې ده مطلب د دې حدیث دا ده که د مور پلار خدمت دې وکړو د مور پلار وړاندې دې عاجزي وکړه ادب دې وساتو نو جنت ته تلل ستا لپاره واجب دې زیبا که د مور پلار خدمت دې ونکړو مور پلار درنه خفه وکنه که ته هر څومره بزرګ جوړ شې هر څومره دینداره جوړ شې علامه زمان لوی مولا درنه جوړ شي کنه لوی مبلغ درنه جوړ شي خطیب درنه جوړ شي مجاهد درنه جوړ شي هر شی چې درنه جوړ شي کنه که ورځې ټوله ورځ ستا روژه وي او د شپې ټوله شپه عبادت کې ولاړې لیکن چې مور پلار درنه خفه وي د جنت بوی پتا حرام ده الجنة تحت أقدام الأمهات د جناب رسول الله دخلی مبارک الفاظ دی چې جنت د مور پلار د خپونه لاندې ده باقی بالله رحمه الله تعالی علیه رحمتا واسعه ډېر لوی بزرګ ډېر لوی عالم تیر شوی باقی بالله مسجد کې ناسته پسونو طالبان ورته ناست طالبانو ته د احادیثو درس ورکوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمختلف احاديث درس ورکوي اچانک دا حدیث په مخ راغی طالبانو ته د دې حدیث درس ورکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات رسول الله فرمایي چې جنت د مور پلار د خپو لاندې ده طالبانو ته حدیث پڑھاو کو ماخستن چې کور ته راغی یو بوډۍ مور یې ده مور یې پرته ده د مور یې زګیروی ده چو بچیا او باقی بالله این انت او باقی بالله بچیا تا کم ځای وې زه خو د خپو د درد نه د ګوډو د درد نه خو زمړه شومه باقی بالله سوچو کو چې راشه نن په حدیث باندې د عمل کولو خدای مو کرا کړی د مور خپو ته کینوس د مور خپو ته دا ګوډې دا لینګي خپې داسې وردباووي درد آرام شو خزی تیم ندی ویلی چا خزی تا چکڑے ازما دا مور خپی دباو اخو ستا مور دا تبی خدمت کری ستا خزی خو پردی خزی دا غی مور خو نده دا غی مور خو پخپل کور کی او خزی که زما دا مور پلار خدمت دی نو کری پا دی ڈنڈا بانجه بدی برابر خزه باندې دباو اچي کور دې د میردین جماعت بیړه دې هم پسې غرق کشه دا دومره سوچ تا نه ده کړی په دې ټول عمر کې چې دا مور خو زما د ښځې مور نه ده دا فلار خو زما د ښځې فلار نه ده کنه د هغې مور و فلار خو جدا دي زما په ښځه باندې خو زما د مور و فلار خدمت نه فرض ده نه واجب ده د مور و فلار خدمت خو په تا باندې
فرض او واجب د ته څه بلا وهلی په تا باندې کم تندر را پرېوتلی پر باندې داسې علماو بزرګانو نه باقي بالله ښځې ته نه دي ویلي د مور خپو ته کېناست د مور خپې داسې دباووي لنګې ګوډې ور دباووي درد آرام شو مور یې اودش چې اوده شوه باقي بالله پوه شو چې اوس درد نشته مور مې اوده ده داسې څملاستی د مور خپه یې نه ده راوچته کړې چې بیا بې ادبي راځي څملاستی ورته او د مور خپه چې ده پنجه یې داسې ښکل کړه بیا دا بلې خواته شو دا پنجه یې ښکل کړه د مور دا پوندې چې وې دا د ده د ګیرې سره ولګي باقي بالله ویل چې د حدیث په ظاهر مې عمل راشي حالانکه د حدیث اصل مقصد چې جنت د مور پلار د خپو لاندې ده اصل مقصد یې دا ده چې د مور پلار خدمت وکړه او باقي بالله ویل په د ظاهر م عمل کومه چې د مور خپې ښکل کړم مور یې اوده ده دی ورته پروته د مور خپې ښکلوي چرته به م د مور خپې ښکل کړې وي چرته د بوډۍ ادې خپې به م ښکل کړې وي ادې درته وایي زامنه ته ورته چپ چپ ادې چپ مو دماغ دې کار مور یې هم اوده شوه باقي بالله هم اوده شو سهار چې جمعات ته راغی د احادیثو درس ته کېنوست پړ کې خوشحاله ده چې پرون مې طالبان ته کوم حدیث پړاو کړی و په هغه باندې خدای د عمل توفیق راکړو ظاهرا په څونو طالبان ناست د یو طالب نه صبر ونه شو طالبان هم دغه زمانې طالبان بزرگان د یو طالب نه شاګرد نه صبر ونه شو وروسته ناستو پاسېدی د درس په منځ کې داسې راتو استاذ ته کېناست باقي بالله په غوږ کې خوله ورکېښوده طالب ورته ویل یا استاذي او زما استاذ محترمه او زما روحاني فلاره بیگا می خوب لیدی خوب کی می تلیدی پڑیر خولی شکل کے رأيتك البارحة وأنت في الجنة وفي لحيتك ياقوت ومرجان لو زما استاذة او زما محترمة او زما روحاني فلاره بیگامیتا پخوب لیده کنه پخوب می داسی اولیده کنه چستا پدی گرکی یاقوت او مرجان را زورندو کنه د جنت یاقوت مرجان دی پدی گرکی را زورندو کنه او تا پا جنت کی گرزده وبکا باقي بالله رحمه الله د ډېرې خوشحالي نه په جړا شو کله کله د خوشحالي نه هم سړي ته جړا راشي باقي بالله ورته ویل صدقتا یا تلمیذي ویلو زما شاګرده تا بالکل اشتیا وویل کنه دا تا چې زه جنت کې لیدلی یما او زما ګیره کې د جنت یاقوت مرجان را ځوړندو
دا د دې برکت چې بیګا ما د خپل مور خپې ښکل کړې د مور تلې زما ګیرې سره ولګېدې که نه د دې په برکت باندې تا ځلېدلی یم جنت کې جنت دنیا کی خدای هغه طالب ته اخودله نو جنت ته به ولې نه ځي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الجنة تحت اقدام الامهات جنت ته مور فلار د خپو لاندې مطلب دا د مور فلار خدمت دی وکړو ادب دی وساتو تکبر دی ور باندې اونکو کار څومره ګناهګار یې د مور فلار د خدمت په برکت باندې به جنت ته ځي او کار څومره لوی بزرگ جوړ شي عالم جوړ شي مبلغ جوړ شي مجاهد جوړ شي عابد جوړ شي د دین ټیکدار جوړ شي چې مور فلار لکون دی در نخفو لکون دی در نخفو جنت در کنار د جنت بوی پتا باندې حرام جنت ته نشید چرته لږ عبادت به دې کړی وي یا به دې نه کړی چرته د دین یو خبره به دې یاد وي نیمګړې یا به دې نه یاده مور توا اده موري ستا ایمان مکمل نه ده فلار توا فلاره بوډا فلار توا ستا ایمان مکمل نه ده د بچپن نه تا ته دا کلمه چا درښودلې ده اول چې مور فلار ته په خبرو عادت کولې څه درته ښودلي وو هغې کې بیا راواخیستی په دواړو شونډې به یې خپل کړی مور به هم درته ویل فلار به هم درته ویل چې بچې الله لا اله لا اله لا اله یو میاشت به محنت در باندې کو ستا په ژبه به دا لا اله رالو بیا به محنت در باندې کو الا الله محمد 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 میاشت دو میاشت محنت در باندې کو ستا په ژبه محمد راغی بیا رسول 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 الله څو میاشتې محنت در باندې کو پغې کې به نیولی وې چې بچی وایه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دې یاد شوه چا در یاد کړه مور و پلار در یاد کړه مور و پلار دې ټافیانې تقسیم کړی چې زمونږ بچ نن کلمه پوره کړه بیا ته رالګې چې مور ستا ایمان مکمل نه ده پلار ستا ایمان مکمل نه ده تا ته چا کلمه وښودله که نه که مور و پلار کلمه نه وی درته ښودلیا ته به تر اوسه کافر ګرځېدی کلمه به دې زده نه وه که مور و پلار ستا ختنه نه وی کړې ته به تر اوسه پورې هندو ګرځېدی سنت شوی به نه وای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين